أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي وی هغه کسان چې دی مخالفت کوي د الله رب العزت او داغه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو الله وی کوبیتو دی به ذلیل کولی شي کما کوبت الذین لکه څنګه چې ذلیل کړي شوي هغه کسان من قبلهم چې روان دي د دیونه دي د دین روان دي چې کوم تیر شوي دي هغه د پیغمبر مخالفت کړي او هغه پسې خندا کړي و الله هغه ذلیل کړي الله رب العزت به دیم ذلیل کړي الله دې بچ الله وی یقینا موږ شریعت واضح را لګلې دي ښکارم را لګلې پای کې بل خبره نشته بیا د خلک ولې چې داسې کوي چې د پیغمبر مخالفت کوي د حق مخالفت کوي نو داسې نه دي پکار الله داسې حالت نه بچ ان الذين يكننها كسان يحادون الله اي يخالفون الله چې مخالفت کوي د الله رب العزت ورسوله د پیغمبر د الله تعالی کوبیتو ذلیل کولی بشي کما کوبت الذین لک څنګه چې ذلیل کړي شوی هغه کسان کوبیتو ذلیل بکړي شي کما کوبت الذین لک څنګه چې ذلیل کړي شوی هغه کسان من قبلهم چې روان دي د دوی وقد انزلنا روان دي د دوی یعنی د دې په شان عمل کې چې دین روان دي وقد انزلنا ويكنا نازل کړي دي منګه آیات بینات آیاتنا احکارا واضحه الله رب العزت فرمایي چې منګه احکامات شریعت د احکارا واضحه را لګلې دي احکارا خبره ده د دې ولې مخالفت کوي خبره خو خلک هغه چې په یو خبره شکیه نیمه خبره وګړي نیمه وکي په میدان باندې یو سوی په شابل سي خپل پروګرام سړی واضح نه کی نه چې یو خبره بالکل واضحه شي سوچه خبره ده ټیک ټاک خبره ده روغ رمټه خبره ده او دنه او ظاهر او باطن یو شان خبره ده نو د هغې ولې څوک مخالفت کوي الله فرمایي وقد انزلنا یقینا نازل کړي دي منګه آیات بینات آیاتنا احکارا واضحه وللکافرین او دا کافرانو د پاره عذاب مهین عذاب محکر بوي عذاب رسوا کون کی بوي الله دې وساتي نو کافر له کوم عذاب وي عذاب رسوا کون کی تاسو ټول وي الله رب العزت دې مونږه بچ کی الله فرمایي یوم په هغه ورځ باندې یبعثهم الله چې را باب او سعود لرا جميعا ټول لرا اوس خو نه مانی کنه وی دوباره ژوند نشته الله وی په هغه ورځ باندې چې را باب سعود غټول لرا وينبئهم نو خبر برا کی ممتا بما په هغه سباندې عام وينبئهم نو الله رب العزت به خبر ورکی دیوتا بما په هغه سباندې عاملو چې کوم عمل کړی دي اوس خو وی حساب کتاب پکې د کم دین راغی نو الله وی فینبئهم چې الله یې کله را باسوي نو بیا به خبرم ورکی دیوتا بما په هغه سباندې عاملو چې کوم عمل کړی نو الله دې زموږ عمل د نیکي وګرځي الله دې زموږ نه ریا تکبر حسد کینه بغض څومره چې روحاني امراض الله دا زموږ نه لري کی او څومره چې ظاهري امراض الله دا زموږ نه لري الله فرمایي فینبئهم خبر باور کی دیوتا بما په هغه څه باندې عاملو چې کوم عمل کوي دیو
چې کوم عمل کړی دی احصاه الله كتبه الله دی وای چې بس کیسه ختمه ده نه احصاه الله الله محفوظ ساتلی دغه الله ته پته ده چې دا عمل کړی دی الله محفوظ ساتلی دغه یوا یا كتبه الله لیکلی دی الله رب العزت دغه عمل بواسطه الملائکه بواسطه د فرشتي باندې دغه عمل د لیکلی دی فرشتي لیکلی دی چې بای د بلانکټ کې دا نیکی کړي او دا ګناه کړي احصاه الله لیکلی دی الله رب العزت دغه عمل لرا ونسوه دیر کړي دی دغه ير کړي دی د وی چالکا زنا دی وکړه بس خیر دی غیبت دی وکړه خیر دی چغلی دی وکړه خیر دی بل ګناه دی وکړه خیر دی الله وی چې نه تایر کړي دی خو ما یاد ساتلې دي تاسو وای دا الله نه بسوال کوم چې خدایا مونږ ته زمون ګناهونه معاف کړه والله یقینا الله رب العزت علی کل شیء په هر څه باندې شهید گواه دی دا الله نه بیا څوک سچا گواوی انو الله په هر څه باندې گواه دی ها علم ترى یا دین ګوري ان الله نو دین رؤیت قلبی مراد دی الله یا دین ګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم بوئیږي ما په هغه سبانه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما په هغه سبانه په لارد چې په ځمکه کې دي نو ایکا کا موږ تاسو چې دې ته سوچ فکر وکړو سړی کې دا خبره راوړو چې دا په سړی کې چې سدي دا خبرې چې سدي نو په دې باندې عالم څوک دی الله رب العزت عالم په څوک دی الله رب العزت علم ترى یا دین ګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت یعلم بوئیږي ما به هغه سبانه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما به هغه سبانه په لارد چې په ځمکه کې دي ما یکون اوس الله وی ګوره ته داونه چې ځان لایم بس الله مې نه ویني ته داونه چې لکه ما ته سګوري نه الله وی داسې خبره نه ده ما یکون من نجوا ما یکون نه موجودیږي من نجوا دا یو میټینګ والا نه یو میټینګ نه موجودیږي یو اجلاس نه موجودیږي یو اجلاس نه موجودیږي ثلاثه د درې بندګانو الا هو رابعهم مگر سلورمه سوق وی الله رب العزت درې کا سره جمع شي دیوی سوکم نوینی سوک را سری نشتا پل سوکاله کا چاہتا مشورہ کئی واللہ وی سلورم سوک وی زیم اللہ وی ما یکونو نموجودی گی من نجوا دا یو میٹنگ نا دا یو اجلاس نا سلاسة دا دریو بندگانو اللہ هو رابعهم مگر سلورم سوک وی اللہ رب العزت مگر سلورم وی اللہ ولا خمسة وند پنزون الا هو مگر وی دغا اللہ تعالی سادسهم شپگم دا دیو مگر شپږمې څوک وي الله رب عزت تعالی کته په لار کې دغه یو پنځه کسه لګیای نو چې بل څوک نشته خبره څوک نوري نو الله وي شپږم څوک دی زه یم دا خبره زورم ستاده مشوره زورم ستاده پلان باندې زه پوي الله دې ایمان مضبوط کړي الله الا هو سادس علیک ذهن ته یو خبره راولې ده تازه امراله بل امراله اعتراضم خلق کول شي چې لکه دا خدري یاد کو وې سلورمه زیم سپینځه یاد کو وشپګمه زیم نو آیا چې دوی شنو بیا ورته خدای نه چې یو شي بیا ورته خدای نه یا چې زیات شنو بیا ورته خدای نه شپګوته الله وې دغه اعتراضم د الله خاطر الله وی ولا ادنى من ذلك ونكم د دین ولا اکثر ونزياد الا هو مگر وی دغه الله رب العزت معهم سره د دیو الله وی نکم د دینا او نزياد د دینا الا مگر وی هوا سوک الله سوک الله ټول وای مگر سوک الله مگر وی هوا دغه الله تعالی معهم سره د دیو اينما كانوا کم دي کوټو کې پټي بل ځای کې پټي بل ځای کې پټي الله وی چې کم ځای مې زتا سره یما چې کم ځای مې زتا سره یما ټول وای چې کم ځای ته الله وی زتا سره یما بس ته ایمان جوړول غواړي چې کم ځای چې ګناه له خواله ورجو الله راته ګناه را نه کی وای چې ونشته چې حق لاندې وجود الله وی
ولا ادنى من ذلك ولا اکثر ندی ایچ او نکم د دین او نزیان د دین الا هو مگر ودغ الله تعالی معهم سره د دیو اينما كانوا کم زم چې دی ثم ينبئهم بیا دا سنره چې الله ګور الله انسان ته سونه صبر کوي زنا کوي الله ورته ګوري د زنا د پر پلان کوي الله ورته ګوري د بل مسلمان د کور د قبضه کولو کوشش کوي الله ورته صبر کوي د حتی د جمعتونو د تقدس خیال نه ساتي هغه پېمال کوي الله ورته ګوري د الله د دین پورې خندا کوي الله ورته ګوري الله وای او د دې ورشته وي بیا به درته خبر ده ثم ينبئهم بیا به خبر ورکړي دیو ته بما په هغه څه باندې عملو چې کوم عمل یې کړی دی په کومه ورځ باندې یوم القیامت بورز د قیامت باندې ان الله یقینا الله رب العزت بكل شیء په هر څه باندې علیم سواله دی علم والا دی الله دې موږ ته دا سي د امر نصیب کی چې فائدہ من علم الله دې علم نافع را نصیب الله فرمای الم تر آیات نګوري للذین ها کسانو ته نوح چې منکړي شوی دي عن النجوا د اجلاسونو پټونه دا داسې خبره وه چې د منافقانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف پټ اجلاسونه کول او مخامخ به هم کول او د مسلمانانو په شا به هم کول الله وی چې آیات نه ګوري او دی به بله دې آیات کې ټوله خبرانو نه جوړې وره بل به دا چل کوو د مسلمانانو نه به پټ اجلاسونه کول کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ناستو نو په مجلس کې به مثال په طور چې موږ لګیا یو خبرې کوو او یو دوه کسه دغلته ځان نه لګي نو دا ډېر بدې لګي او دا د سړي په سر باندې دړ راوړي نو دا ارامیتوب به کو چې دلته به اجتماعي خبره شروع وه نو دغلته به دې ځان له پټه مشوره کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف په یو مجلس کې به پټه مشوره او بله به دا لوبه کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کله رانږدې شو دې سره به کېناسته دپاره د دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت خراب شي ګوره دې خبرې به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوي خو د دې دپاره چې د دې وخت خراب شي داسې نو الله د دې ټولو نه منع کوي الم تر آیات نه ګورې للذین هغه کسانو ته نو دا خو ته په سترګو وینې که نه تا ته معلومه نه دي هغه کسان نوح چې منع کړی شوي دي عن النجوا د هغه پټو اجلاسونو نه ثم يعودون د پټو اجلاسونو نه د پټو مشورو ثم يعودون بیا دې راوګرځي لما هغه څه دا نوح چې منع شوي دي عنه د هغې نه چې د څه نه منع شوي دي بیا هغې ته راوګرځي داسې د ظالم دامون دي په یوه خبره نه پوهېږي دا فرمایي ویتناجون او دی پټي مشورې کوي بالاسم په ګناه باندې والعدوان او په سرکشي باندې په دا پټي مشورې کوي و معصیت الرسول او په نافرمانه د پیغمبر باندې د پیغمبر د نافرمانه لپاره مشورې کوي الله دې بچ کړي و اذا جاءوك او هر کله چې راشي تا ته حیوک نو سلام کوي پتا باندې بما په هغه څه باندې لم یحییک چې پتا سلام نه کوي به په هغه باندې الله ټول وای الله رب العزت داسې آرامیان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د براغل ورته وی السلام علیکم اے پیغمبر پتا باندې د مرګ وی نعوذ بالله من ذلک ته دې مرش نعوذ بالله من ذلک وګوره دا به الله رب العزت فرمایي اذا جاءوک هر کله چې راشي تا ته نو حیوک سلام چې پتا باندې تحیه کوي پتا باندې بما په هغه څه باندې لم یحییک به الله چې باغې نو د علم چې په مضارع داخل شي دا طلبه علما به ګویږي دا معنی د ماضي وایي نو په هغه څه باندې چې الله پتا سلام باغې نه دی را لېږلی دي خو د ځان نه پتا باندې نو څه وایي درته چې پتا د مرګ وي نعوذ بالله من ذلک بما په هغه څه باندې لم یحییک چې سلام نه دی کړی پتا باندې به پای باندې الله رب العزت ويقولون نو اوس چې کله دا کارو کې ځینې وخت به یو کس ګناه کوي یو کس به ګناه کوي یو کس به غلط کار کوي ته ورته لکه مه کوه خدای به دې راټینګ کړي د دې ځان سره سوچ وکړي یاره چې اوسه پورې پلانکې غټه ګناه مې کړې ده پلانکې مې کړې ده نو چې خدای راټینګ نه کړم مړه اوس په دې وړه ګناه باندې سره راټینګ ته ورته لکه مه کوه مړه خدای پاک غفور رحیم دی خدای پاک صبر کوي دا خو تاسو صبر نه کوئ ځان لم کار کوئ
دا ده. نو الله رب العزت فرمایي وی چې دې ته زه په دې باندې څه ونه وایم راټینګ یې نه کړم که نه نو یقولون فی انفسهم دې په دې خپلو زړونو کې لولا یعذبنا الله ولې عذاب نه راکوي موږ ته بما په هغه څه باندې نقولو چې موږ څه وایو که دا پیغمبر په حقه وي نو چې دا موږ په زړه کې کومه خبره وکړله او زموږ اراده خو سلام نه موږ ورته بل څه وکړي موږ ورپسې غلطه مشوره وکړه نو خدای پاک موږ ته په دې عذاب ولې نه راکوي نو معلومه دا شوه چې دا پیغمبر په حقه نه دی نعوذ بالله من ذلک هلکه پیغمبر هم په حقه دی خدای پاک به عذاب هم درکوي سزا به هم درکوي خو خدای پاک کله سړی ډایرکټ راټینګي او کله صبر وکړي نو داسې غلط کارونه به کول ښه الله فرمایي و اذا جاءوک او هر کله چې راشي تا ته حیوک نو څه کوي سلام کوي په تا باندې بما په هغه څه باندې لم یحیک چې تا ته چې سلام نه دی کړی په تا باندې به پای سره الله رب العزت ويقولون دی وای فی انفسهم فخپل زړونو کې لولا يعذبنا الله چې ولې عذاب نه راکوي موږ ته الله تعالی بما په هغه څه باندې نقولو چې موږ یې وایو نو الله وایي چې دوی خو دا وایي نو ته داسې وکړه چې حسبهم جهنم زید دوی جهنم دی یصلونها چې داخلېږي به هغې ته د دې نتیجه به ورته دا میلاویږي الله هم دې بچ کړي ګوره هلته هر څه په نتیجه دی ګورې ښه لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته تاسو به د فضایل اعمال کې ویلي بار هم دا خبرې وایي چې څوک روژه نیسي نو هغه ته به د ریان نه آواز کېږي څوک چې هلکه لمونځ کوي نو صلات والا یو دروازه ده ده ته به هغې نه آواز کېږي څوک چې یو ابوبکر صاحب دی چې هغه ته به د هرې دروازې نه آواز کېږي اوس خبره داسې ده چې دا ولې نو گویا دا دلته چې کوم عمل دی د دې نتیجه دغه دروازه ده او دغه جنت دی د بخاري شریف حدیث دی دلته چې کوم عمل دی مثال په طور څوک منځونه ډېر کوي د منځونو مقدار یې زیات وي نو د منځونو والا چې کومه دروازه ده گویا د ده پسې دا ولیکلی شوه د ده دغه دروازه ده ده ته به آواز د دې نه کېږي چې دی په بله باندې ورځي دا سره په جیب کې چاقو دي د دین هر حدیث او دغه چې رالي د نن سبا تطبیق ورکو زمانې سره لګي دا سره جیب کې چاقو دي چاړه ده وغیره د هلکه پولیسانو هغه څیز لګولي دي چې چا سره وسله مسله وي هغه په هغې ورځي آواز کړي چې ته پې ورتېرېږي هغه یو کاکا روسو شاواز دی په جیب کې در سره څه دي ما سره خو څه نشته او دا چاقو پاتې چاقو دي را سره دکه شان جنت کې چې په بله دروازه ورځې بیا درته وایي چې دا ستا نه ده دا کومه دروازه زما ستا منځونه ډېر دي ته په منځ والا باندې ورشه ستا روجې ډېرې دي دا د به روجې والا دروازه آواز کوي دا د بخاري شریف حدیث دی نو گویا الله دې موږ هم توفیق راکړي چې موږ هم داسې اعمال وکړو چې موږ ته دروازه حدیث کې راځي اذا دعي له دعي دته به دعوت ورکوي دغه دروازه چې راشه زما طرف ته ته زما کسې ته په ما باندې به تېرېږي زما طرف ته دعي له بخاري شریف وایي دته به دعوت ورکوي او ابوبکر صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه ګمان کوم چې ته د هغه بندګان دی چې تا ته به د هرې دروازې نه آواز کېږي خبره داسې ده ملګرو چې داسې وکړو چې څه عمل داسې کړو چې قرآن والا کې راشو احادیث والا کې راشو موضوع چې یو عمل هم چېرته زیات وي که نه نو موږ په هر عمل کې کمزور داسې به نه کړو الله دې د نیکۍ توفیق راکړي نو الله فرمایي حسبهم جهنم زید دیو جهنم دی یصلونها داخليږي به دغې ته فبئس المصیر نو ډېر بد ځای د ورتلو دی جنت ښه ځای د ورتلو دی جهنم بد ځای د ورتلو دی الله هم دې د دغه ځای ته د ورتلو نه بچ کړي